بسم الله الرحمن الرحیم. باب غزوة اوطاس. دا باب دے په بیان د غزوه د اوطاس. ګوره د غزوه اوطاس په باره کې د محدثینو دو رائے دي چې دا اوطاس غزوه چونو دا چرته و. د بعض علما لیکي چې دا غزوه اوطاس یو مدا په دیار حوازن کیو خدا زی د حنین علاوه سبل زیده خدا قول چې کوم دی مرجوح دی، راجح قول نه دی. راجح قول دا دی چې وادي اوطاس چې دی دا د حنین علاوه زیده. کله چې حنین کې مشرکینو شکست وخوړه نو دوی دې ځنه او تختیدل او دوی درې ډلې شو، هر ډله د خپل امیر ما تحت جدا جدا لاړل. څوک اوطاس ته لاړل او څوک طائف ته لاړل، تا خیال دی، او څوک نخلی ته لاړل. مقامی اوطاس ته څوک لاړل، څوک مقام نخله یو زیده او څوک طائف ته لاړل. مالک ابن عمرو ضریری چو هغه طائف ته تلو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې پته ولګی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوطاس والو پسې صحابه کرام ولېګل او دغه امیر چو نو ابا عامر رضی الله تعالی عنہ چې د حضرت ابا موسی اشعری ترو دیکھ او دې څخه عالم اسلام وو. د دې په دې جهاد کې هغه یو سردار د مشرکینو هغه درید ابن سمه هغه اوجل شو. خو بیا د درید ابن سمه زویو یار سوچو هغه غشر اخلاص ک ابا عامر سیفته په زنګون ولګیدا. هغه زنګون کې هغه غش خخو. ابا موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ چوکاته دی ور پسې شو. بار هغه سړی وجه او بیا الله کریم چې کوم دی دوی له فتح ورکړه، مشرکین شکست خوړه. ابا عامر رضی الله تعالی چې نغا شهادت ته نږدې هغه ابا موسی اشعری روارتا جنډه د اسلام ورکړه د امیر کا او بیا ورته چې تبه مهربانيو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه بچلاړي نو ما ته نبی علیہ السلام ته وایي چې زما په حق کې دعا وکړي. چنانچه دې چې نبی علیہ السلام ته وی نو پیغمبر اسلام برا وختي عادت وکړه، بیا الله سوچت ک او دعا وکړه چې اللهم اغفر لعبید ابي عامر. بابا موسی خوشاله شو، رجیمات پرم دعا وړه. نو نبی علیہ السلام ابا موسی اشعری ته هم دعا وکړه چې الله مغفر لعبد الله ابن قیس ذنبه وادخله يوم القيامه مدخلا كريما. دا چې 19 صفحه ده. داغه د شیخ القرآن رحمه الله د پنځبیر، شیخ القرآن رحمه الله د پنډه او شیخ المشایخ مولانا قاضی شمس الدین رحمهم الله، شاه صاحب د گجرات رحم الله، دا سلو علماء په یو مجلس کې دي. کله شیخ پنډه بیبي وفات شو او دوی ټول ناشتو تعزیت په دل دریا کې برکت دې کړل. نو یو مولا تاسو کړه چې تعزیت کې د لازو جتول سو حکم دی. شاه صاحب د گجرات رحم الله ناستو هغه دا الفاظ وی چې اس وقت ہمارے پاس سنت کے اسپیشلسٹ موجود ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے. منصقد سنت اسپیشلسٹ موجود دے ایت تپوسو کے ما جدے چاہتے ہوئی انو لازم چاہتے قرآن پنجفت اشارہ ہوتا. بیاوی انہوں نے اصول سنہ بھی لکھی ہے، بہت عجیب کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے.
ایو دا غټ غټ خبرې کولې ایو خبرو کې قرات پڑھنے کی قابل ہے بڑی عجیب کتاب ہے خوش ہو گیا نا انا شیخ قرآن نے تپوزو کو نغیوی بخاری 619 صفحہ دقه سمات یاد دي کنه او چې اللهم اغفر له عبید ابي عامر اوس یو مولوی صاحب دی هغه بیمار دی الله دې صحت ورکړي نو هغه بیا وی چې دا فصل کې وصیت شو نو زکه ول دعا وخت وا نو دین دعا د تعزیت کې لاس چتول او دعا د تعزیت نه ثابتېږي خو وصیت کړه نو ما ته داسې مسلمانو خو چې هغه مړکیږي وصیت دې دعا نه کړی تاسو ماته نه ورچا وصیت کړی زم وصیت کوم تاسو ته چې زمړ شون ما په دعا کې یاد کړئ نو تاسو غواړئ سړی دو وصیت کوي کنه ان بیا چې وصیت مېت وک لاس کې تو چت کې دعاو کې خدا جرم نه دی البته هغه نن سوا چې کوم طریقې کار دی لاس چت کو بیا کته کلا چت کې بیا کته کلا چت کې بیا کته نو دا خو یو رواج دی کومه یو مریض ته تاسو کې مې دا خو دعا نه غیلاس بیا بلا چت کو بیا بلا چت جی بیا بلا چت بیا بلا چت بیا به لا سوچت بیا ولا سوچت نو دا داسې شو لکه د غیر مقلدین لا سوچتو په مسکی کنه هر روایت کې د وګونه پر لاس ته دلته دی خدای اب بیا چې قیام کې وي نو دا دوی پوښتنه نه کوم ذکر ته دی په تردد کې څنګه ده انا کیسه ته وکیلا جی ابي موسی چې لما فرغ النبي صلی الله علیه وسلم من حنین هر کله فارش پیغمبر علیہ السلام د غزوه حنین نا بعث ابا عامر علی الجيش الى اوطاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولیګ ابا عامر چنم عبید ابن سلیم دے او تر د ابو موسی الاشعری دے علی الجيش یعنی په لخر باندې یعنی بعث لګلو ابا عامر په لخر باندې یعنی امیر جوړ کړو الى اوطاس فلقي درید ابن سمتا دې مخامخ شو درید ابن سمتا داغه درید دے چې د ماتا سویلو چې مالک ابن عوف سره هغه سردارو او د دغیم سردارو او د سلو کال نو عمر زیاتو او انتهایی تجربه کارو په جنگونو کې د مرکا نفاقو تیلا دریدن معنا بکې مجهول ده نفاقو تیلا دریدن نو درید وجلش واعظم الله اصحاب الله دغی مرګرو ته شکست ورک بس اوس د دې خبرې لیک تفصیل شروع شو اوس پر دا اجمالو اوس فقال سره تفصیل ده قال ابو موسی الاشعری وی وبعثني ما ابي عامر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زم ابي عامر سره لګلو ما نو فارومیه ابو عامر فی رکبته رومیه او وشته ابو عامر فزن ګوند دي کې چا وشترماه الجشمیو ا جشمی وشته وکنا او دغه جشمی نوم دی علا ابن حارث ٹھیک شو دا علا ابن حارث الجشمی زکه دا د سوکې د درې زوی دی فاثبته فی رکبته نو خاخک داغشه بسهمن فغشی سرا نو خاخک داغشه فزنګون د ابا عامر کې اثبت ثابت خاخک فانتهت الیه ابا موسی ابا عامر سغتر سغلالم فقلت ما چیا ممن رماکا اے زما کاکا تو چا وشته فاشار الى ابي موسى فقال ذاك بس دا فقال ذاك نه دی دا تفسیر د اشار دی او دا دراوی نه دی ایل فاشار الى ابي موسى وذاك قاتلی بس اشاره کړو ابي موسى سیتا فقال ویلو ذاك قاتلی اے دا ذاک معنا دا مقوله نه دا غوره دا د اشاره مفهوم ذکر کی
اشاره وکړه ابو موسی ته اشاره کوي چې دا می وج قاتل دی دا نو چې ذاک قاتلی فقط وردا دا ګوت چې وته اوچا تکړه د دې ګوت مفهوم سو د اشاره مفهوم سو ذاک قاتلی معنی یاد شو فاشار الى ابي موسی اشاره وکړه ابي موسی ته فقال اشاره وی چې ذاک قاتلی اوس خلاصه خبره الذي رمانی چې چا زويشته ما ابا موسی فقصدت له نما قصد کو دیتا فلحقت ورسدم دیتا فلما رآني حرکت دې زولي تلما والله نو شای واړو لو تختید نو فتبات زور پسې شما وجالت اقول له از شروع شم چې ما ورته وی الا تستحيي الا تثبتو ا شرمېږي نه د تختنا آی نو درېږي ته اګه اوس مخالفوي کنه چې تخدي خو به غیرت تخدي وځکه چې پته درته لګي ته دغه چې تاسو درو خبري واره الا تستحي عن الفرار آیت د فرار نه تخت د شرمېږي نه الا تثبتو انو درېږي یې نو درېږي کنه نو فکفا اغم پختونو کنه نو درېده نو فاختلفنا ضربتين فاختلفنا مانس من یو بل رواچل گزارنا بس دو گزارنا بس سیف پتوری سرا فقتلتو نما مرک فاختلف ما پوش کنا اختلاف دو کمنگا ان اگه زویشتم ما غویشت نما ویشت دے پیو دو گزارنا باندے فقتلتو نو ډیرای میکا سبحان الله نمبر میکا پدې سټ می ولا تور आवाज ولا جمړ میکا ثم قلت لابي عامر بیا ما ابي عامر ته وی قتل الله صاحبك الله ستا دشمن وجه صاحبك ستا دشمن قال ندي فنسي هذا السما زب چړیا او با صدا غشه زما د دې زنګونا فنزاتو چما وخت فنزا منه الماء او روان شو دغینه او با یعنی وینه روانه شو خدای نه تعبیر په او بو سره زنګون کې غوبني کنه دا وینه زویتی روانه شوې وینه روانه شو نو قال يا ابن اخي ايروار اقرا النبي صلى الله عليه وسلم یا اقرا النبي صلى الله عليه وسلم اور رسول پیغمبر علیہ السلام تا السلام زما سلام وقل له استغفر لي او نبی پاک ته چې مال پار د معافي غواړي بخنه غواړي بس او صاحب موسی واستخلفني ابو عامر على الناس خلیفہ او ګرځول ما زماتر زپ خلق باندې یعنی ز امیر کړم نو فمکست یسیر یا فمکس یسیرا زماتر لغونه درن پاتش سممات بیا مرش نو اوس دی وی چې منګه بیا جنگ وکمانه دا جنگ وشو فتح وشوي هر څه وشو اے جنگ او تاسو چې منګه فارغ شو نو موږ مدینه منورې ته روان شو دغه کې ادماج شو فرجاتون زو واپس مدینه ته را لما فدخلت علی النبي صلی الله علیه وسلم فی بیتی داخل شوم نبی علیہ السلام ته پتا سے حال کې حضرت په کور کې علا سریر مرملن پداس سرکټ باندې چې جوړ کړ شو په پاټو د کجورو سره د باڼو کاټي د باڼو کټوي کنه باڼ پیژنې بون څو د بون وي او دا د بون په ځای باندې د کجورو هغه پاټي هغه استعمال شوی دای پړو اچھا جی وعلی فراشن اکثر روایتونو کې دا تصریح محشد دی عبارت تصحیح کړي دا اصل کې ما علی فراشن دی دا چې علی فراشن په دې کټ باندې اعلی قسم صادر غړول شو او تکیاګانې بالغتونه پراتو نه ما علیه فراشن په دې کټ باندې هیڅ قسم صادر نو غړول شوی یعنی په خالی کټ حضرت ناستو الله برستا شوکت کنا اصل کې ما علیه اچھا جی قد اثر رمال السریر بزاره و جنبه اثر نخي جوړ کړي رمال السریر هغه پړو د کټ په ځا په شاده پیغمبر اسلام
وجنبه او پر ډډو اړخونو باندې. فاخبرتو بخبرنا وخبر ابي عامر، ما خبر ک نبی اسلام په خپل خبر سره او په خبر د ابي عامر سره، یعنی ابي عامر داس شهید شو او بیا مدا شکر مدا شکر. وقال او ما تزما ترویلو چې قل له استغفر لي، ما تویل چې نبی اسلام ته مال پر معافي غواړي. فدعا بمان نبی پاک برا وخت فتوزاد سکا ثم رفع دی بلا سوچت کا فقال اللهم اغفر لعبید ابي عامر. ورایتو بیاض ابتی او ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترخونو بیاض وکړه ینداس لاس خداز داس نه ګوره ها اے داس سر استسقاء کې لاس داسو خدا بار خلک داس کی دا ګناه ده ها سر داس. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامه الا وغرزدا عبید ابي عامر يوم القيامه پر د قیامت فوق كثير من خلقك پورتل پاس ډیرو مخلوقات خپلنا ومن الناس يقام خلقه. فقلت ما چې ولي فاستغفر، الله نبی عثمان دې په دعا واړه. فقال نبی رسول الله اللهم اغفر عبد الله ابن قيس، د ابو موسی نوم عبد الله ابن قيس، ٹھیک شو، ابو موسی الاشعری نوم عبد الله ابن قيس. کله کله دا وفاق ولکی اكتبوا اسم ابي موسی الاشعری، دا سونو من غواړي غي ابو موسی الاشعری نوم ولیکای، ابو امامه باهلی نوم ولیکای چې هغه نوم سو وځګنه. وادخل یوم القیامت مدخلا کریما، او داخل کې پر د قیامت هغه زید داخل دو د عزت. ابو برده احدا مال ابي عامر، یو دعا حضرت ماتر ابي عامر لغوخت وا، والاخرى لابي موسی، او بر دعا وخت نبی پاک صلی الله علیه وسلم ابو موسی الاشعری تا یعنی ماتا. ٹھیک شو کنه مخکذا باب غزوة الطائف في شوال سنة 8 تابعه موسى طائف غزوة الطائف. ګوره طائف چې کوم ده نو 22 یا دین زیات میل دي، او حاشل کلی چلا ثلاث مراحل من مکہ، اور دیتا دا طائف چې کوم دینو حاشی لیکلی دي چې دا محل دا میوجاتو او خصوصا انګور پکې ډیر زیاتو، انا پکې ډیر زیاتو. او اوسم چې په سعودي مملکت کې د طائف حیثیت داسې دی لکه په پاکستان کې چې د مری حیثیت دی، یا کوم دی او د میوو نه ډکوم دی. او امام د کعبه علامه شوریم صاحب چې دی نو دغه په دې طائف کې باغات دي، نو اکثر دې په طائف کې وي، اکثر دې په طائف کې پاتې له باغات او خاوند دي. او دې طائف ته طائف ولی وي، نو دې معاشري وجوهات ذکر کړی دي، الله به تر پويږي. یو دا دی چې ابراهيم عليه السلام چې کله دعا غوښته وا چې الله پاکه دې مکی والا میوي ورکړي، الله دا طائف دا باغات چې کوم دي د یمن نه یا د بل علاقې نه راوچت کړل په دې طائف کې خود نو پورا باغ راوچت کړل عادت تکي. او سو کوئی بل قول دا چې د طائف ته طائف زکوي چې دا باغ چې کله اوچت کړي شو نو البته دا پورا باغ راوچت شو د بیت الله طواف وک او بیا او چې کوم ځای کې طائف دین التکیو کې ناشته. الله ته مشکله خونه ده کدا د امریکای دا غټ غټ جازونه پسمان کې الوتی شي کنه، او پای کې نور جازونه هم یو جازون لتیلم ور کوي، نو الله کې یو باغ اوچت کې بل ځای کې دی دې کې څه مشکل دی؟ دغه څه الله قدرت دې کې څه چا سره راځي. اسو کې چې طائف ته طائف زکوي چې قران کې راځي کنه فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون. دا هغه قوم د صنعاء الیمن هغه باغ چو نو د شپې هغه باغ الله تعالی اوچت کا او جدي سار رال نفاس بہت کا سری هغه بالکل دلول او خوشی میدان چټیل میدانو
په بهرحال طائف دینو او دا ډېر د میوو ځای دی ښه ادا باغ د شام نه راغلو یا د اردن چې راغلو او دا غزوه طائف چې په شوال وا سنه 8 قالوا موسی عقبه تیشو موسی ابن عقبه سی وي ما ته وی چې دا د غزوه حنین نه بعد دغه د حوازن او ثقيف سو یو خوا تخدیدلو سو بل خوا تخدیدلو کنه ان سو طائف ته لار نبی رسول الله ورپسې التا افراد لګل او سو او تاسو ته لار نبی پاک صلی الله علیه وسلم التا افراد لګل خدا د طائف دا جګړه چې ونه دا لګه مشکله وا او په دې کې صحابه کرامو تقریبا کافی زخمی شو او کافی صحابه کرام شهیدان شو ځکه چې مالک ابن عوف چې کومونو دی قلا جوړه کړی و او په قلا باندې ډیر تیراندازي جمع کړو او چې کله صحابه کرام بال تطلل په قلا نشو پته کېده ځکه چې دوی وخت نه وشتل کول ایو بر په بوچونه سو مشتل به بر نه کول صحابه کافی زخمی شو بیا دغه سي نبی رسول الله واپس راغی او نبی رسول الله دعا وغوښته چې الله د آل طائف مغلوبه کی او دوی ملزم قدمون لراوله او دوی ته اسلام دولت نصیب کی نو بیا د پیغمبر سلام دعا قبول شو او طائف والا رااله او کله چې پیغمبر اسلام د طائف کې د حسن محاصره کړی و نو تقریبا 3 غلامان یا 3 نوجوانان دا قلان او راوړل پیغمبر علیہ السلام ته ځان ورسو نبی رسول الله ورته ویل لکه چې څوک راغی موسخه دا زموږ طرف نه غلام نه هغه بیا آزاد په پای کې حضرت ابي بکر رضی الله تعالی عنہ وو ابي بکر نوم بلو خو دې ته ابي بکر زکه وی چې عطا بکرتن سار وختي د پیغمبر اسلام په خدمت کې حاضر شو او ایمان قبول کړو آیت اشاره کې دلته جرګه در پسې راوړل ګورا عن زینب ابنه ابي سلمہ دا ګورا هشام د خپل پلار اوروه ذکر کړي اوروه ذکر کړي د زینبینا دا زینب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرزی لوروا دغه د ام سلمې لوروا کنه ٹھیک شو کنه نو پښتو کو ته پرکټي وي عن زینب ابنه ابي سلمہ دا لور د ابي سلمہ وا عن امها د خپل مور ام سلمې نه ذکر کړي دا ام سلمہ چې کوم وا دا د پیغمبر اسلام زوجه مطهره ده ودخل علی النبي صلی الله علیه وسلم راغ منکر پیغمبر اسلام وعندي محنث دا محنث مشهور دی او اشهر دی افصح محنث دی محنث وعندي محنث ابو سرناس یو محنث هو مشهور دی اندي محنث من سرناس یو محنث اوس ګوره محنث چاته وي محنث هغه چاته وي چې هغه یعنی فحلنی نرنی نو بیا دا محنث سو کی سو کوئی چې دی هغه اعلی ذکر وسرنی دې ته محنث وي یا ته کټکړی یا پوخا په زمانه کې بخل کو رګونه ولا بچپن کې رګونه مخل نو خلق به بالکل د جوان مردای نه وکړ بیا به د غټو خلقو کورونو کې خدمتونه کوله دا به خو سره وو خو کې دې ګوتې وکړ نه کو ان بس دې خلقو ته خطر ونه تا خیال ورته نو بس کورونو کې به دوی خدمتونه کول زموږ یو استاد د افغانستان کابل استاد زموږ استاد هغه به موږ هغه نه کنز ویلو هغه به زموږ په کابل تم کابل کنه تا ته پته هغه به زموږ په کابل کې په خوا به دغه سیو چې د قوانینو با د غربا او ماشومان په بچپن کې دایره ګونه ختم کړه سره دوی لپاره دوی به مشرانی بیا به خودی کې سړی ته وینا موږ کار به خدمتونه کې موږ له کارونه
دا ولکه په خوا دي ظالمانو کې دا سيزونه وو نو عربو کې هم شاید دغه سوي مؤنث اسو کې چې پیدا مؤنثي نو معنا ګډه ګوتنی یا اعلی کار نه کوي او یا دای چې بالکل د خودو د مزاج او د خودو د فوایدونو بالکل به خبره بیا مؤنثي حقيقي اصلا چې پیدا خلقتن وي نو دا جرم نه دی او نه سو ګناه دی خدای یو مخلوق دی الله پیدا کړی دی د معیوب هم نه دی اسلره یو هغه سړی دی چې مؤنث خو پیدا نه دی خو دې ځان اجرا کی لکه دې زمانه کې خلک ځان اجرا کی تاسو ګوره بازارونو کې دا ګرځي تبه دا زنانه پکیندا دلی جوړای او بس ګره د ویخه خریلی وی او سرخی پودر لګولی په لار کوڅو کې ګرځي تبه دا زنانه ده حالانکه هغه زنانه نه لباس زنانو وی سوخته د زنانو وی شونډې سری کړی په شان د زنانو عادتونه د زنانو حرکت د زنانو تلفظ د زنانو نبی رسول الله وی چې دا لعنت دي دا ملعون دی یو خلقتن مؤنثي هغه خو غیر ملعون دی ایو چې کوم دی ځان مؤنث جوړ کی نو دا لعنتی دی نبی رسول الله په دې باندې لعنت ویلې دی او دا ام سلمې څخه کړ چې دا مؤنثو داغه مؤنثو چې د خلقتن مؤنثو او د حضرت دا خیالو چې قران پاک کې خرازي چې لم يذروا على عورات النساء چې د خودو مزاج نه ني خبر حضرت دا خیال چې دی با دغه سیوی نو کله چې دا طائف جګړه وا انو دین نبی اسلام کرا ناستو ام سلمې څخه نو ام سلمې کرا یوازې خونو نبی پاکو مو د ام سلمې رورمو نور کسانو نو دې د ام سلمې رور ته وی یره کې چره طائف فتح شي کنه نو تا ته ما ام غیلان یو جنې دا زبردست غټه ده اسیا چې په لار دې خوان کوي او شو کنه اتقبل ب40 دمره پیړه ده غټه ده چې د غټوالي دی وجنه دای په دې خېټه کې موړی جوړی دي نو چې مخامخ کیږي نو سلور موړی ښکاری او چې شاکی نو آتش دغه چې دا موړه لذیذه پوري بلره لذیذه پوري بلره لذیذه پوري نو چې مخامخ وي خو سلور موړی دي او چې شاکی نو سلور دلته نه ښکاری سلور دلته نه سو موړی ښکاری 8 یعنی اته نو تقبلوا ب40 وتدبروا ب8 او د عرب مزاجو شایبه درنا غټه خدا ابه خوخوله هویت السمان فشيبنني وقد كنت قدما هویت السمان واما اليوم چې نو غټه نه فخې الى اخره بهرحال کډو نو دمر غټ نه کنه فسميته ما تواورد يقول ویل عبد الله بن امیہ یا عبد الله اريت خبر کمالا ان فتح الله عليكم الطائف غدا کہ اللہ پاک پتا بنے طائف سبال فتح کی فعليك بابنه غیلان ادم بادیہ نو لازم ونی ست بیا غلور د غیلان هغه بادیہ زکه چې غټا پټا مستانه تقبل ب40 وتدبر ب8 مخامخ کیږي دا په پټو سلورو سره پټ پیل کنه په پټو سلورو سره او شاکی په پټو سلو اتو باندې هغه دې سلور دته نه کوي سلور دلته نه اسی کنه تاسو اوس تاسو ګوره دا ټنګ کمیسونه غستی پټه ښکاري نایبم دغه څه کمیسونه غستی دیغه پیل وقال نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی اسلام ته پته چې دی خو کنه مزاج نساء واقف دی بلا يدخلن هؤلاء علیکم بس دین پس دا مهندسین دې تنرا نشي ما خوي چې دا خو کنه دیس نه دي خبر دا ډېر روان کاری دي قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت یا المخنث هيت د دې محدث نوم هيتو یا هيتو المخنث یعنی اسم المحنث هيت یا اسم المحنث هيت چلو آسان
وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو سامة عن اسام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. زاد دا روایت وهو ضمیر حضرت سے تراجی دے وهو نبی الاسلام محاصر الطائف یومئذ. پدا غرض پیغمبر علیہ السلام دا طائف محاصره کړی و په کوم ورځ باندې چې دی هیت ویلو چې الیک بابنه غیلان خاصه تصور دې ګوره په دې کې ټول توجیه عبارت وایي. ابي العباس الشاعر الاعمي عن عبد الله بن عمر قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لما حاصر صاد دې لما حاصر رسول الله صلی الله علیه وسلم الطائفه. ګوره مولانا صاحبہ تا ته رواج ذکر کما دا طائف چې کم دینو د دې دا دوی په قلا کې ناشتو تک اکبر بادشاہ قلا چې دا نو په خپل کو پکې محفوظ مسلمانان بار نو دوی بچي تیر وشته لای به خطا کېدل هغه بچي وشته دوی به زخمی کېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی چې بس سار وخت نظام تیار کې واپس زو دا حسن چې دی دا نه فتح کیږي زې چیزو. صحابه کرام وی چې موږ څنګه زو مګه ونزو سو پر چې موږ فتح نه کړی فتح نه پس بزو. نبی اسلام خان زسار بیا او جنگي نو زار چې جنگي دل صحابو کې کافی زخمیان شو. چې زخمیان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه سبا ځان تیار کې چې واپس زو. صحابه غلي شو. نبی علیہ السلام او خندل په جنگ ته نه پاتې کیږي. دغه معلومه چې پیغمبر اسلام صحابه سره نه مزاح نه کولا دل لګي کولا مزاح کی فرق ټوکې بم نه وای وشګنه خوش طبعی به ورته وای ادب بکې دا بنو چې پیغمبر صحابه ټوکې کولې پیغمبر اسلام نه پیغمبر اسلام دل لګي خوش طبعی کولا خوشاله ولې کنه نبی اسلام یو خدا سره نه وای چې سبا ته پاتې کیږي کنه زخمیان شوی ځکه نبی اسلام روان شو. ګور لما حاصر رسول الله صلی الله علیه وسلم الطائفه کله چې محاصره کړ پیغمبر اسلام د طائف او دا تقریبا دوی اتلس رضی وا کنه یا 15 و یا اول رضی وا محاصره فلم ينل منهم شيئا نبی علیہ السلام صحابه حاصل نہ کړ دوی نه شي فتو نه شو ځکه خو قلا کیو او دا مالک ابن عوف چې دې ډیرو خيارو نو دې ټول مسلح دلته جمع کړو او د یو کال زیات راشن هم دن جمع او دی وی کنه طائفالو معاذ چې زم پروا نشته دی یو کال لپاره موسی راشن مشته او موسی او بومشته هر څه شته او میوم خوراک سونه مشته یو کال پر متاثر جنگي دي نو فلم ينل منهم شيئا قال نبی صلی الله قافلون ان شاء الله نبی صاحب بشک منګه واپس کیدون کی مدینه ته الله ته منظوري فسقل عليهم دا خبره په صحابه باندې ګرانو لګیدا وقالو دو نذهب ولا نفتح نذهب ولا نفتح منګه واپس زوپدا صاحب کې جمعه فتح نه کړی بغیر د فتح نه خورجی مونږ نه زو. وقال مره نقفل نذهب ولا نقفل یا من لا نقفل ولا نفتحه نو واپس کی ګمنګا کله چې موږ دا فتح کړی نی نبی رسول الله فقال حضرت اخذوا على القتال زي سار بیا په جنگ شه فغدوا نصاب دوی په جنگ شو فاصابهم جراح نور رسول دوی ته ډیر زخمونه فقال نبی اسلام بیا ان قافل غد ان شاء الله زه کو سبا واپس زو فاعجبهم دې خبرې دوی خوشاله کړه جی ټیک د زو سارزو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام مسکیش وقال سفیان مرة فتبسم حضرت تبسم وکړه حمیدی حدثنا سفیان كله بالخبر توجه کړه اے نبی اسلام مسکیش مطلب دا اوس غنو چې سبا ته پاتې کیږي مقصد سوچ ما هوتا چې پرون وی خدای لپاره چې دلته کامیابی دي نشو
زکه چې هغه بر دي مونږ کته یو نو زکه ما چوزو او تاسو چې مونږ نه زونه ما زو جنگيږي نو جنگ نه څه جوړ نشل کنه نو پرون بتلو کنه ها خبر اخلاص شو عبد الوارث او دې کې دا سفیان چې ګند امام بخاری استادانو کړي دالی ابن عبد الله استاد دی سفیان دا سفیان ابن عیینه وی تمرتن تبسما یعنی علی ابن مدینی وی چې بعض روایت کې مونږ ته فضاحک ذکر دی او بعض روایتو کې سفیان ابن عیینه تبسم ذکر کی بس خلاص خبر خلاص شو اوس امام حمیدی د امام بخاری استاد وی حدثنا سفیان كله بالخبر معنی یاد رکھا دلته کې دی بالخبر کی اشاره ده هغه طریقې نقل حدیث ده معنی امام بخاری وی علی ابن المدینی دا حدیث په طریقې د تحدیث ذکر دی حدثنا فلان حدثنا لیکن حمیدی دا روایت مونږ په طریقې د اخبرنا څه ذکر کړ دی البته کی طریقه د تحدیث نشته ګورخه معنی باندې وخت کې د مدګر ورشي حدثنا حمیدی وی حدثنا سفیان نقل کړی دا حدیث مونږ ته سفیان كله طول بالخبر په طریقې د اخبرنا سرا نه په طریقې د عنعنی سرا چلو ما وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت ابا عثمان قال سمعت ابن سعد بس ګوره مولانا صاحبہ په دغه طائف کې پیغمبر علی السلام دو خبرې کړې وي انتهائی عجیبه هغه خبرې چې ده سعد او ابا بکرہ دواړه ذکر کړي نو دیوی چې سمیت ابا عثمان النهدی وی سمیت سعد الماوردی سعد ابن ابي وقاص نا بس اوس دې سره اتصال کې وا ابا بکرہ ته ده ها یعنی سمیت سعدن و ابا بکرہ ما دا خبر سعد ابن ابي وقاص ناوردی وا او دارګه ما اوریدي ابا بکرہ سیبنا درمیان کې وی وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله دا ادخال دغه جمله موتا رضا چې دا سات چې کوم دی دا اول هغه سره دی چې رما بسهم في سبيل الله جمله موتا رضا چې اول چې چا وشتل کړو دی الله په لار کې هغه ساتو ما دې سادنا او د ابا بکر نه اوریدو اوس ابا بکر څوک د عبد الوارث وی وکان تصور حسن الطائفه فی اناسنا یا شو د حوازن نو او د مالک ابن عوف په ډله کې وو کله چې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې به څوک دی قلانا من ترالل هغه آزادی من به غلام کو نه دیرویش یا دیرش افراد نوجوانان هغه ایمان قبول ک او رادل نو پای کې ابا بکر هم او تصور مراد دیوال نه اوریدل لکه دیوال نو خو دنګ ورخو بندو نو دی ایمان راوړ دیوال نه راوړید او نبی علیہ السلام څخه راغی او چراغ نسو وختي نبی علیہ السلام اتا بکرتن نو فسما با بکرتا وبا بکرا وبا بکرتا او ما تویل ما ورید ابا بکر سیبنا دا ابا بکر سوکو وکانه تصور حسن الطائف د اوریدلو د دیوال د طائف نا فی اناسن پاډلو کې چې دیرش کسان نورو فجاء النبي صلی الله علیه وسلم راغلو د پیغمبر علیہ السلام ته بس دا دو ادخالاتو اوس بیا واپس ریوشا سمیت سعدن و ابا بکرتا فقالا اس مسئلہ حل شوا فقالا سمعنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعا الى غیر ابیه هر هغه چا چې ځان منسوب کا غیر پلارتا چې پلارینو او بل چاته لکه عربو دستورو ځان به ضرورت منسوب کا یو خدای ځان کی قلندر زوی ماجه سوچ کنا من ادعا الى غیر ابیه وهو يعلم او دې ته پتی چې دې مپلار نه ده نو فل جنت علی حرام په دې باندې جنت حرام ده اوس اقا مسله ده چې دخول اولی سره حرام ده یا نسبت ال الغیر حلال ګڼنو حرام ده
لکه چې دا خو نسب نه انکار کول ګناه کبیره ده په ارتکاب د کبیره خو سره جهنم ته نه ځي کنه مخلد خونی او د فل جنت علی حرام جنت په دی باندې حرام ده کلا استحلال وګڼي چې حلال وګڼي یا فل جنت علی حرام جنت په دی باندې حرام ده په دخول اول نشیتله الته جزان صفاشي نبي برازي وقال هشام اخبرنا مامر اناسم انا بلاليا او ابي عثمان النهدي قال سمعت سعد وابا بكر ما دي دوان اوریدو چې دوی نبی علیہ السلام نقل کاو قال عاصم قلت ما لقد شهد عندك رجلان تا څخه گوی کړه دو کسانو حسبک بهما بس لکه مانه یاد شو ما چې ما دا عثمان نادی ته وی چې ما د سعد او ابا بکر نه اوریدي دي اید نبی علیہ السلام دا حدیث ذکر کړ دې پوښوي نو ما ته زما شیخ ابو العالیہ یا ابي عثمان نادی وی شهید عندك رجلان تا څنګه د پیغمبر په دې خبري سعد او ابا بکر گوی کړی دا نو حسبک بهما دا بس دي مطلب دا چې ما دا حدیث اوریدي اغینا ته سوای دې دوه کسانو گوی بس تا کنه وزما شهادت په کیسه پیدا کې ٹھیک شو قالوی اجل یاو اما حدما ارچ یو د دینه چې ساته فاول من رما بسامن فی سبیل الله واما الاخر چې ابو بکر دی فنازل الى النبي صلی الله علیه وسلم دراغلو پیغمبر اسلام ته ثالث ثلاثه په دې حال کې چې د دریمو د دریونا دریمو دسنا سلاستی وشرینا دریمو دغه درویشتونا چې کوم د طائف نراغلو نو دا درویش غلامانو دا درویش صحابو غلامان خطا شو درویش الکان ځوانانو پای کې یو ابا بکر سیبو جناب وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سعد عن وليد بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي موسى قال كنت عن ابي برده عن ابي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ور علماء کرام صلحاء امتخا کله چې د حنین جنگ وشو کنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام منګه مخکلو دیار لسردي په تقسیم د غنایمو کې تاخير کړو مصروف نه تاخير کړو او نو ویشلی بیا اغه نه پستا یو سړی راغی یو عربي راغی الله بیا د بیو کړي یو عربي راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې الا تنجز لی ما وعدتنی تا چې ما سره کوم وعده کړی و چې مال بدر کومه کې ونن فتح شسرا لراکا نبی علیہ السلام وی چې ابشر د جنت زیره واخلا دغه ورته د پښتو په اصطلاح کې دا زیره ځان سره کې د مال سمال دولت راکا نبی علیہ السلام ډیر خفش او مخې ته واړو او التکی ابو موسی او بلال وی دی خو زیره رد کړه تاسو زیره اخلئ او جلا پیغمبر نو زیره اخلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې براوړی او بیراول پیغمبر اسلام مدد وکړ هغه په هغه لوخي کې جمع شو بیا حضرت په خله کې بو واچولې هغه د خلی او په لوخي کې واچول پیدا په مخ منګه په سینې منګه ذا الله بدل جنت درکړي ام سلمہ فخیمه کې ناس ته د نبی اسلام بیبي هغه आवाज کوي بچو خپل مور لاله پونه پرېږي ټول یو په ځام منګه سمال پرېږي الله اکبر الله اکبر دا حدیث دا څنګه کی کنه چې دا رز د شلو 15 غنټوي کنه اصل یو حدیث باندې تفسیری هم کوي خپل د ایمان او دنه جذبات سره پکې ښکارا کوي نشو ښکارا کوله فاتن نبی صلی الله علیه وسلم عربیون راغ نبی علیہ السلام ته یو باندې چې فقال دی الا تنجز لی ما وعدتنی پوښګنا آینه پورا کایته ما ته هغه شی چې تا ما سره وعده کړی و مانس شو ما سره کوم مال وعده دې کړی و مال راکا فقال له ابشر نبی علیہ السلام ورته زیر وعده د جنت فقال دی عربی قد اکثرت علی من ابشر
تا ډیری وی ناګانی کړی دي ماته د ابشر اذا زیری دې را ډیری را کړی دي دا بیا د بیو کړه دا زیری دې راته ډیری را کړی دي دا څه شو دا بیا د بیو کړه انداستا همیشه زیری جنت دا ما دنه ډیری واورې دي خو پیسې راکه پیسې مال پکار دي فاقبل على ابي موسى وبلال نبی علیہ السلام مخوارو په طرف د ابو موسی الاشعری او د بلال رضی الله تعالی عنہ کهیئت الغضبان په شان د صورتي هیئت غضبان غصه فقال نبی علیہ السلام رد البشرا دی عربی خود د جنت زیره رد کړه فقبل انتما تاسو مخامخ شه او تاسو قبول کړه دا زیره قالا دوار قبلنا منګه زیره قبول کړي منګ له ما ضرورت نشته منګ له جنت زیره قبول دي الله الله ثم دعا بقدح بیا پیغمبر اسلام یو پیاله راغوخته فی امام چغی کو به فغسل یده وجو نبی صاحب الله سنا مخ مبارک وینځ فی پدې کې ومج فیه او بیا پدې پیاله کې خلینا او بوا چولې یا خدا عدس وبوم پدې پیاله کې واچولې او بیا خلی وبوم په غلی کې ورځولې ایا دا چې فغسل یده وجو فی منه نبی اسلام دی پیاله نو به اغسته مخلاص وینځ ومج فی بیا د خلی او په دې پیاله کې واچولې ثم قال بیا پیغمبر پاک فرمای اشربا منه اسکتنا وافرغا لا وجوهکما ونحورکما او دا وبد برکت دا په خپل مخونو باندې او په خپل دې سینې باندې توي کوي وابشرا او زیر واخلې فاخذ القدح واغسل دوار پیاله ففعل ندی دغه سوکل فنادت ام سلمى आवाज کو د خیمینا می ورای ستر پردیسو ان افضل لامکما الله الله ان افضل لامکما پریګه د لګو بخپل مورتا مراد خپل د کوم مسلمان ام المؤمنین وکنا نفضل لها منه طائفه پری خود دوی دی ابونا طائفه صحیح سمورتا لګي په پری خود بیا غي په مخ واچولې او په سینې واچولې ماشاءالله اوس د مولا خزه د مولا قدر نه کی او د نبی بیبیان د نبی سمره لوی قدر کا سبحان الله قدر کی بیا زما کې دا سویم بمباری کون بیا وخت دی چلو شابه ګوره دا ان شاء الله تاسو مخ کې راځي دا ګوره صفوان ابن یعلى ابن امیہ دا یعلى ابن امیہ یو صحابي دی دا صحابو کې یو یعلى ابن امیہ دی او یو یعلى ابن مرہ دی دا دغه مشکات د جنابت په باب کې ذکر کړي ان یعلى او بیا شلی کې چې پته کم یعلى دی یعلى ابن امیہ دی کې یعلى ابن مرہ دی دا یعلى ابن کم دی امیہ عمر صاحب دی یو ورځ ویلو چې را زما ارمان دی چې زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په داسې حالت کې وګورم چې کوم حالت کې په پیغمبر علیه السلام باندې وحی راځي زما دا ارمان دی نبی اسلام په لار راته یو سړی را روانو عمره ته او غټه چوغه اغوسته وا او ځان خمو عطر کړي خوشبودار کړو دې سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې هغه سړی چې عمره لرا رواني او چوغه اغوستي وي د خوشبو نه ډکا د په حق کې تاسو حکم دی نبی علیہ السلام تعالی وحی نو راغلی نبی علیہ السلام چې سکوتو کو وحی رااله داغه کیفیت چې صحابه په نبی علیہ السلام باندې صادر اخو نیولو چې سوري وشي اعلان نور صحابه ناسو په دغه وخت کیفیت ته وحی چې راغی
نبی رسول الله والسلام مخ مبارک سے سرخی پیدا شو سارا عقل شروع شو حضرت عمر سے ریاضت اول تاج کم مطالبہ کول راشه لزان لزی ورکولا چوس ګورا ارجع کیفیت ته وਹੀ د پیغمبر علیہ السلام ولید ایت اشاره ده ان صفوان بن یعلا بن امیہ خبر ورکا چن یعلا کان یقول یعلا چونو دی بوی لیتنی ارا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاش مال دل پیغمبر علیہ السلام حين ينزل علیه هغه وخت چې نازلیږي پای باندې وਹੀ فقال دی فبين النبي صلی الله علیه وسلم بالجعرانه ناګان یو ورځ نبی علیہ السلام په مقام د جیرانی ناسو وعليه صوبن په نبی علیہ السلام باندې یو صادرو قد ازل به چې نبی علیہ السلام باندې په دې صادر سورې کړی شو الحمدلله دا سنت خو نشویلې خدا طریقه مونږه اختیار کړی و مونږ یو جنازې لتلو د شیخ محترم د بیبي جنازه وا واپسې کړه د زمونږ استادو مونږ سلور طالبانو صادر نیولو او زمونږ استاد سوري لاند صادر د سوري لاند راته امو سلور طالبانو صادر نیولو هغه د هغه صادر په سوري کې راته لیکن منګم د خپل استاد دمره دا قدر منګم کړی نو قد ازل به په دې صادر ولا سوري کړی شو ما هو فيه ناس او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې صادر کې نور کسان الناس من الصحابي اجاو عربی یو صغیر هغه علی جبه متزمخ یو غیبانی یو جبه و چوغا داسې چوغه متزمخ بتیبن چې دا ککر کړ شو په خوشبو سره فقط یا رسول الله کیف ترى فی رجل صدر استاپ بعد دغه سړی احرم بعمره فی جبه چې دې احرام تړلی په یو عمره کې او اغوست یو جبه بعد ما تزمخ بالطيب پس دینه چې دې دا ککر کړی په خوشبو سره فاشار عمر الی یعلا اشاره وکړه عمر یعلا تبیدی په خپل لاس انداسي انت لا چراشا اشاره کې داسې وکړه فجاء یعلا راغ فقراسو دې سردن نک فزن نبی صلی الله علیه وسلم محمر الوجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مخچو تک سر کړی شو یغطوس سایراخ کا تاسو کنه خراتی بنا ویلې بس سایراخ کا کذالک ساتن یو ټیم ثم سریان او بیا د نبی علیہ السلام دا کیفیت زائل کړی شو فقال نبی علیہ السلام اين الذي يسالني عن العمره انفا کم دی هغه سړی چې چا مان ته پوس د عمرې کړه اوس فالتم سر رجل نو تلاش کړی چې سائل چرته دی فوتی بی حضرت صاحب څنګه راويسته شو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اما الطيب الذي بك هغه خوشبو چې پتا ده فاغسل 3 مرات درې ځله ویزا د ځانو خوشبو کې ډکړو کنه هغه درې ځله ویزا او تا حدیث یاد کا چې تطهیر لپاره درې ځله ویزل پکار دي وامل جبا اچ دا چوغا فنزعها نداو باسا ثم اسنا فی عمرتک کما تصنع فی حجک بیا حج عمره کې دغه صفات کېږي ٹھیک شو اب دې بیا مخ کې باز کو چې خوشبو د احرام نه مخ کې کداغي اثرات پاتې کیږي پس د احرام نه نو څه حیثیت دي شریره او بیا مخ کې ګور ان شاء الله باول د بابونو کې بر روان نه تنها مداغ شد پنبه کجا نه